الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأذواقها وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات وأطواقها وعلى آله وأصحابه الذين قامت الملة العوجاء بهم وراجت أسواقها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. دا الله تعالی پاغ خلق باندې او پاغ علاقه باندې ظاهری لوی مهربانی وی چې دا هغی او بخپلی وی پاغی کی چینی وی او نهرون وی نو هغه علاقه آباد وی. دا ظاهری پاغ خلقو ډیر لوی مهربانی وی. دغه شانتی روحانی او ایمانی مهربانی دا الله تعالی په هغه خلق وی په هغه علاقه وی چې په هغه دا الله تعالی دا فضل او مهربانی شوی وی چې هغه تعالی په خپل علاقه کې یو نیک عالم نصیب کړی وی. میمون ابن مهران رحمه الله تعالی فرمایلی دی چې د یو عالم حق گویا مثال په یو علاقه کې د خوږی چینه دی. د خوږی چینه دی چې د هغې نه خلق سیراب کیږي، هغې ته خپلو ایمانونو ته اوبه اچي، خپلو عملونو ته تنوبه اچي، خپلو اخلاقو ته د هغې آبیاری کوي. د هغې ژوند د ایمان په رڼا باندې منور وي چې کله د هغې تعلق د هغې چینې سره وي. دې ځای کې لویو لویو عالمانو مخکې بیانونه وکړل، زمونږ استادانو مشرانو. الله تعالی دې
هغه کلمات په خپل دربار لاعزال کې قبول او منظور کی او الله تعالی دې په موږ له عمل کولو توفیق نصیب کی او په دې ځای کې لوی لوی عالمان تاسو ته سبقونه خي د قران کریم درسونه کوي مولانا واز محمد صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچي او محترم مشرور حضرت مولانا راز محمد صاحب الله تعالی دې عمر او صحت کې برکت واچي الله تعالی په دې علاقه باندې ډېر لوی کرم او ډېر لوی احسان دی چې داسې عالمان یې دوی ته نصیب کړي دي زمونږ طالبای ابتدا به غالبا د طالبای چې په هغه وخت کې مولانا راز محمد صاحب د کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی په خپو کې خدمت کو او تقریبا ډیره زمانہ د شیخ صاحب رحمه الله تعالی سره تیر کړی دا غي خدمت کړی دی قران کریم خو د حضرت شیخ صاحب رحمه الله تعالی خپل خبره وا خو اکثر فنون چې دي نو هغه هم دی دا غنویلی شرجامی الفیا کافیا نور کتابونه او شیخ صاحب رحمه الله تعالی د کتابونو یو خپل اندازو الفیا وړر په شوق ویلا او مقامات او ادب داغه مشهور دوره به هم کولا دا ادبو زمانگا شیخ صاحب اسمت الله رحمه الله تعالی هغه ماته قران نو ویل خو ادب مته نمخ کی ویلو الله تعالی د علمونو یو دریابو دای په هغه وخت کې د شیخ صاحب رحمه الله تعالی سره وخت تیر کړی دی چې کله شیخ صاحب په کابل او مټه کې مدرسو پاغه وخت کې ډېر په خوانه خبرې دي دا اوسنی چې کم مخه تا دا تورګيري او دا واړه واړه ناشتي کې دي شي دی پیدا هم نو دې دا انور مولوی سید الله غریق رحمت کې د سنسه پر خبرې وي هغه وې دا وې د سنسه پر خبرې دي چاته ویل وې ته په کم سن کې پیدا شوه وېزه چې کله پیدا شوم پاغه وخت کې د سنونه منونه نو یعنی دا په خوانه خبرې دي دا سه عالمان الله تعالی د علاقې ته نصیب کړی دي او وې د ګل پتا د سپرلی پتا د ګلونو نه لګي لګ وخت کې په دې علاقه کې هغه لګ وخت شو چې راغلي دي همغه او تاسو دا ګلونه محسوسو دا سپرلی محسوسو الله تعالی دې له مزید ترقی ورکي وعلاقه والو ته یو درخواست ده لکه څنګه چې میمون ابن مهران دا خبره فرمایله ده چې د عالم مثال د خوږی چینه ده چې دا غینه بوټي وبکیږي دا غینه ساروی وبکیږي هر څوک ته فائدہ اخلي دا عالم نا ایمان وبکیږي اخلاق ته وبکیږي عمل ته وبکیږي دا غنه چې کمدنو غم وبکیږي خالی وبکیږي د ټولو سيزونو ته د قران او د حدیثو ورته اچي خو یو روایت کې راغلی دی چې علماء امتی کالعین الحاره یزهد فيه القربا زمان امت د عالمانو مثال د ګرمي چینه بشانته ده لری ډیره مشهور وي
خو نږدې خلق پاغی کې شوق نه لري پای کې شوق نه لري نو چې مونږ او تاسو داسې جوړ نشو ځکه مونږ الحمدلله مسلمانان یو چې مونږ د دې چینو نه فائدہ واخلو د دې علماء کرامو نه فائدہ واخلو د مونږ ته قران او سنت بیانې دا الله تعالی د دې رحمتونو امیر سے مخ کې راځه بس بیا مونږه سم نه غوښنو زمونږ د مټ پم له کولوي شاته بناستې نو نو چې مونږ او تاسو د دې نه فائدې واخلو قران او سنت ته نزدکو هغه الحمدلله په دې ځای کې یو باغ جوړ کړی دی یو ماحول جوړ کړی دی دا لکانو د پاره هم او د جینکو د پاره هم چې په دې ځای کې د قران او د سنت خدمت کیږي نو پکار دا چې مونږ او تاسو دې طرف ته توجه دا ډیره ضروری خبره ده الله تعالی دې مونږ او تاسو له د دینه د فائدې اغستلو توفیق راکړي بیانونه غډیر الحمدلله د لوی غرونو بیانونه مخکې وشو هم به کیسه لگا غونته کې تړکاو لګو یا بوله سرو توړو الله تعالی چې کله ځان ښکارا کو او خپل رحمتونو ښکارا کولو اراده وکړه نو دا دنیا پیدا کړه دا دنیا څخه عالمان ذکر کوي چې دا ټول دنیا چې دا نو دا د الله رب العزت دا رحمان د صفت مظهر دی الله تعالی چې کله خپل رحمانیت خودلو اراده وکړه نو دا الله رحمتونه دو قسمو یو عام رحمتونه دي او دویم خاص رحمتونه دي او دریم چې دی نو د رحمان ذات ته د رحمان ذات ته الله تعالی چې خپل عام رحمتونو ښکارا کولو اراده وکړه نو دا کائنات پیدا کو دا ازمکه پیدا کړه اسمان پیدا کو دا پرندی چرندی ونی بوټي دریابونه سمندرونه نهرونه خوړونه غرونه ماربلي سنگي مرمري لرګي مرګي ارسو دا چې ما او تاسو وینو نو دا عالم عنصري دا الله تعالی پیدا کو زموږ خبره پوهیږي کنه सोना मना है और खुसूसन फ्रंट सीट में आओ कना बस زما مخ کې نه دغه ني کې ناستم نو زما د آیتونه خلیل رالل اوس په لکستاسو کامله توجه پکاري ځکه چې بیا پته نه لګي ک یو لګه غونته کې جیاز میاز والو ته نو زما ټوله خبره بچ کم دنو پزول بنزي ما ته به پایدې خو تاسو ته 20 پایدلی لکه جیاز ماس په کمالو زوي بالکل ما ویل چې الله تعالی خپل یو قسم رحمتونو ښکارا کولو اراده وکړه نو دا دنیا پیدا کړه دا اسمانونه دي زمکی دي نور دي سپوږمۍ دا ستوري دي میان دي توبه خدای توبه چرګان دي ګډان دي ریجی دي کباب دي او مالټي دي کینوان دي سیوان دي مڼی دي نشپاتای دي ټانګوان دي دا ټول الله رب العزت یو قسم رحمتونه دي زار شمتنه
دا د یو قسم رحمتونو ښکارا کولو الله اراده وکړه نو دا کائنات چې کمدنو دای پیدا کو. ٹھیک شو. دا الله تعالی دویم قسم رحمتونو دا الله رب العزت دویم قسم رحمتونو الله تعالی دا غي د ښکارا کولو اراده وکړه نو حضرت انسان ولا پیدا کو. سو کې پیدا کو حضرت انسان ځان چی والے اصل تاسو دا بل سوکته چتا انسان ورلا پیدا کو. صحیح ده. او د انسان لئی دنیا کی وخت ورکو طاقت ولا ورکو علم ولا ورکو اگر رحمتونه اگر خاص رحمتونه ولا ورکړل. ور ډېر خپل خبره کوم خو اگر خاص رحمتونه دی حضرت انسان لا ورکړل د دې لپاره چې د خاص رحمتونو حاصلولو سره سره د رحمان ذات د دیدار جوګشي. پوه نه شوي. الله تعالی مړه لنډه خبره دا وایا چې د الف نوالی په دنیا کې د الف نوالی او تریا پورې دا کېل او دا تماشا چې څه جوړه ده بلکې دا د قیامت دا د جنت او د دوزخ دا د حساب او د کتاب دا د عملنامو د پولیسیرات دا ټوله لوبه او دا ټوله خبره دا چې جوړه ده نو دیله جوړه ده چې الله تعالی ځان وښیي. الله تعالی د ځان د ښودلو دپاره انسان پیدا کو. څه پیدا کو؟ انسان پیدا کو چې الله رب العزت ځان ښودل غواړي د خپل ذات د دیدار هغه چې کمدنو هغې دپاره میدان جوړو نو دا ټوله ابتدا دا د هغې نه وشوه. کائنات پیدا کو. الله تعالی د رحمان صفت قرآن کریم کی یو ځای ذکر کړی دی نو الرحمن علی العرش استوى. الرحمن علی العرش استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. الله تعالی د تصرف او د علم سره د رحمان صفت ذکر کړی دی په دې کائنات کې چې څه کیږي او څه الله تعالی کړي دي دا څه چې کیږي نو کوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. په دې کائنات کې چې کومې رنگینۍ ویني پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اٹھاتا ہے دریا کی موجوں سے صاحب. دادی کائنات کی چدا کم رحمتونه ویني دا سچې په دې کائنات کې ویني نو د دې کوونکې یکې आवाज رحمان ذات ته. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر. اشتكنا قارسي يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قرآن کریم اللہ تعالی دا کائنات پیدا کم یو قسم رحمتون دی
پدی یو قسم رحمتون الرحمن او پیجانا توجه ما غواړم ګوره کامله مکمله لک سات له پورا توجه صحیح ده کنه خلک کوئی لګه توجه غواړم خو زه لګه باندې نه رضا کېږم او کنه لک سات له غواړم خو پورا توجه 100% توجه استاد دې خدای وبخي توجه ټکه خو مونږ ته پاتې کې کنه الله الله تعالی معلومه والغواړي الله تعالی د دې کائنات نه معلوم کا د دې سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم قرآن دے اللہ دی پی منگ پوئے کی یارنو چی بے دے قاری سے پشانتی پینکے دیو میرا غڑائم دا پشانتی کنا خوی ماشاءاللہ ان ربکم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق پختو مانی خی کنا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق یقینی خبر دا ارزه کی سند تنپیس نی خان کلا دا تاکیدو می سنوریہم آیاتنا فی الآفاق یقینی خبر دا پخ خبر دا چه خیم دیتا خپل نخی پدی طرفنو د دنیا کی صحیح دا کنا وفی انفسهم او پدی کی هم زمان خشتا دا انسان چې ځان ته وګوري نو دکې هم زه یما زما نښې پکې شته حتی داسې ورته خیم دا خپل ځان ورته داسې دا خپل نښې ورته داسې خیم الله و یار الله غوږ به تږده داسې ورته دا ځان خیمه حتی یتبین لهم انه الحق او دا یتبین تفسیرونه براوالی او لگ بے وګوري پته به تو لګي دا یتبین څه شي ته وای یتبین داس علم ته وای چې سړی ولا لته ورکی چې ز په نه پويګم او بیا پم پويږي هغه بدیهی ضروری چې وته وای لکه یو سړی ډوډۍ او خوړه او وی خوړه صحیح شو کنه وی خوړه او وی خوړه او بیا وای چې نن مړه زه خو مور نه یم ټول بس وای چې ګاډر دی دته خپتر چې زه سیما مور یم خدا دې دروغ وای تبین اغه علم دی چې اضطرارن د بندې پرد کولو کې څه نوي اختیار نوي چې وای لکه دی وای لکه نور راختل دا سو ته ګوري کم دی وای کم دی نور کم دی وای نور آفتاب آمد دلیلی آفتاب آمد دلیلی آفتاب گر دلیلت باید ازور روم متاب دنور را خطل دنور دلیل لے که دلیل دے پکارینو مختماڑوا دا اللہ تعالی دا ټول کائنات چه دے نو دی کی اللہ دے دی کسا دے اللہ تعالی دے جدر دیکھتا ہوں تو ہی تو بچیار طرف تا گورمان واللہ تعالی تیتو وہو ماکم اینما کنتم انسان تاثر دے پدی ټول کائنات نسوک معلومی گی اللہ تعالی معلومی گی خدا یو قسم رحمتون دا اللہ دی لنڈ وم لنڈ پدی رحمتون اللہ پوئی گی اس دویم قسم رحمتون دا اللہ دویم قسم رحمتون دا اللہ تعالی دا دویم قسم رحمتون توجه غواړم دا دویم قسم رحمتونه د دې موازنه وکړه گویا کې بزبانی حال یا بزبانی قال الله تعالی دې دویم قسم رحمتونو بارکه آسمانونو توي سره د ډېر مضبوطیانا سبان شداد سره د ډېر وساتنا ان لموسعون اسمانونا ډیر فراخه
اسمانونه ډیر مضبوط او طاقتور. الله تعالی ورته وی دا خاص قسم رحمتونه دي، دا پتا سو ښکارا کول غواړم. وای تیار یې کنا؟ تیار یې کو نه. بیا چې کم دنو سمکی ته ویل سره د ډېرې توازونه وإلى الأرض كيف، سره د ډېرې توازونه چې ځمکه ډېره عاجزه ده، سره د ډېرو برکتونو نه چې والارض مددناها، والارض مددناها، سره د ډېرو لویو لویو لارونه او سره د لویو لویو باغاتونه او سره د لویو لویو نعمتونو نه ځمکې ته وي یو خاص قسم رحمت مې دی، یو خاص قسم رحمت مې دی. او هغې پتا د ښکاره کولو اراده کومه څه د خیال دی. دریم نمبر کې غرونو سره د ډېر دنګوالي نه رواسي شامخات، سره د ډېر دنګوالي نه او سره د ډېر کلکوالي نه وإلى الجبال كيف نصبت، سره د ډېر کلکوالي نه هغې غرونو ته وویل یو خاص قسم رحمت مې دی او په تاسو یې د ښکاره کولو اراده کومه، په تاسو یې د ښکاره کولو اراده کوم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. اغا چې کم عام رحمتونو توجه آیتونه حلی چې کم عام رحمتونو داغي په باره کې ځمکې ته وویل، اسمان ته وویل وی ائتیا طوعا او کرها، وی قال اتینا طائعین، قال اتینا طائعین، وی مونږ ورته بالکل اسمان ته وی پتا کې قمقمې لګوما، ٹھیک ده، پتا کې یو غټ راډ لګوما او پتا کې چې کمونه یو لوی ډیوه لګوما، څنګه دی خوښه ده؟ وی بالکل تیار. وی د نور بوج اوړلی شم، زما دا خیټه نور برداشت کوي، زما دا خیټه سپوږمۍ برداشت کوي، زما دا خیټه چې ده نو دا ستوري نه د ستورو کشاګانې څه کوي؟ برداشت کوي. خو چې ورته وي یو خاص رحمت مې دی برداشت به کړي، وای نه 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 زه پکې نه یم. ځمکې وي سمندرونه وړلی شم، سمندرونه وړلی شم، لوی لوی غرونه وړلی شم او دا لوی لوی ځناور او ځنګلونه برداشت کولی شم، باغات در کولی شم، نهرونه چلولی شم، دا در باندې کومه. وی بالکل تیار. وی یو خاص رحمت مې دی هغه ښکاره کول غواړم، وی زه پکې نه یم. غرونو هم جواب ورکو. الله تعالی حضرت انسان یو طرف تک او هغه خاص رحمت بل طرف تک. وی دا خاص رحمت د پاره چې دی وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله تعالی وی هغه خاص رحمت اوچتونکې داغي بوج اڑونکې چې وو نو هغه دا پنج پټه انسانو هغه خاص رحمت د الله تعالی سو. انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. الله تعالی وی زپد اسمکه کې خپل حکومت قائم ول غواړم. پدې کائنات کې خپل حکومت قائم ول غواړم. د دې کم ځای ته چې انسان رسید هغه نه بس بره ٹھیک شو چې کم ځای ته انسان رسی تر کم ځای پورې چې دې سکیږي رسی هغه ته چې د کم ځای پورې انسان ورسید نو دې ته عالم مشاهد وي، عالم عنصری.
سوي چې د کم ځای نه انسان نشي رسیدلی د هغې نه بره ته عالم ملکوت وي بره عالم بالا بره یو دنیا ده توجه غواړم لږه غونډه کې بره یو څه وه بره یو دنیا وه په هغه دنیا کې په هغه بره عالم کې عالم بالا کې هغه وخت چې لا ځمکه نه وه آسمان نو الله تعالی ځمکه پیدا کړه اسمان پیدا کړ په دې بر عالم کې کته ځمکه دغه شان وه کته ځمکه دغه شان وه بر عالم کې د بر عالم بادشاه څوک الله تعالی چې کوم دنو څه دی بادشاه الله تعالی بادشاه دی د بادشاه چې کوم دنو یو پارلیمنت وي د پارلیمنت چې کوم دنو چار چاپیره یو دیوالی په پارلیمنت لنډ خبره کوم خو وګو تک دی په پارلیمنت کې وزیران وي د بادشاه چې کوم دنو یو تخت وي د بادشاه یو کرسی وي د بادشاه چې کوم دنو سنتریان وي چې هغه د عرش نه چار چاپیره ولاړ وي او چار چاپیره د عرش نه څه کوي پیره کوي د بادشاه چې کوم دنو یو پارلیمنت وي پارلیمنت وی د پارلیمنت چار چاپیره فصیل تاوی یو دیوال سوی تاوی داغین چار چاپیره دیوال تاوی داغین چار چاپیره په دیوال باندې قمقمی لګی دلی وی قمقمی د خایس د پاره بلپونه لګی دلی وی او یو چې کمدنو کنټرول لاین وی چې ادھر سے ادھر جانا ممنوع ہے ممنوع ایریا کنټرول لاین لګی دلی وی چې آپلتل منوی آپل قدم بنگدی که قدم دی که خود نو که خوزینو سوازی دا اللہ رب العزت یو پارلیمنٹ تے دا اللہ رب العزت عرش تے ثم استوى علی العرش دا اللہ رب العزت کرسی دا وسع کرسیہ السماوات والارض دا اللہ رب العزت دا عرش اوچتا ان کی دی حاملین دا عرش کا نام دا اللہ رب العزت دا عرش نا چار چاپیرہ سنتریان چکرے لگئی ترل ملائکتا حافین حول العرش دا عرش نا چار چاپیرہ فرشتی چکرے لگئی داغین یو فصیل تاو بل فصیل تاو سبع سماوات طباقا وہ فصیلو نسدی تاو دی وہ دیوالو نتاو دی اخیری دیوال چی دے نزین السماء الدنیا بمصابیہا پاگی اخیری دیوال بانی خیستا قمقمی لگی دلی دی چراغا لگی دلی دی کنٹرول ایریا دا وجعلنا رجوما للشیاطین سوک چی کم دنو کنٹرول لائن کراس کئی فاتبعہو شہاب ثاقب پاگا پسی تو غندے وررسیم علتا جے کم دنو دا کارونو جانچ پڑتال کی گی یدبر الامر من السماء الى الارض سالور غٹ وزارتو ندیم وزیر تعلیم جبریل لے وزیر خوراک میکائیل لے وزیر سیاست او وزیر انتظامی امور انتظام صغرا دے اسرائیل لے او انتظام کبرا دے اسرافیل لے دا سالور چے کم دنو غٹ سدی وزارتو ندی دا بادشاہ چے کم دنو جیل خانوی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین دا بادشاہ چے کم دنو یو انام خانوی چپاگی کی خلقو لے نامو نور کئی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین کلا نا کلا ٹھیک شو کلا نا کلا بیا بادشاہ چے کم دنو یو دیدارو کی او د بادشاہ د دیدار رزوی چې په دغه رز به د بادشاہ سکیږي دیدار کیږي نو وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره دا د الله تعالی بر یو سو بادشاہتو
الله تعالی اراده وکړه چې خپل بادشاہت چې بر عالم کې کوم څه دی بادشاہت ته نو دا په کته عالم کې ښکارا کولو اراده وکړه چې د هغې بادشاہت عکس په آسمانونو د هغې بادشاہت د هغې عکس چې دی هغه په ځمکه باندې وي چې دلته هم یو سړی خوله خوځوي نو هغه د الله حکم وي چې یو سړی کیني نو د الله په حکم دی کینی چې یو سړی خوري نو د الله په حکم دی خوري بره دي چې یفعلون ما یؤمرون لا یعصون الله ما امرهم نو کته دیم داسې وي چې لا یعصون الله ما امرهم لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون چې بر عالم کې داسې دي نو کته عالم کې دی هم داسې وي د الله رب العزت هغه خاص رحمت هغه د ښکاره شي رحمت خاصه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا والذين يؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله تعالی چې د خاص رحمتونو ښکارا کولو اراده وکړه نو الله تعالی وی انی جاعل فی الارض خلیفہ الله تعالی خاص رحمتونه ښکارا کول نو د هغې دپاره یو خاص مخلوق پیدا کړم چې د هغه بدن یا خدایا چې د هغه بدن یې د کته کائنات نه څه جوړ کو د هغه بدن یې د خاورو د اوبو د هوا نه څه جوړ کو د هغې نه یو مرکب جوړ کو صحیح ده نو پدی بدن باندې بدن باندې د خاص رحمتونه استعمالولی شي پوه نه شوئ پدی بدن باندې دا عام رحمتونه چې دي دا اوبه چې دي نو فایده تې نه دا الله رب العزت رحمتونه ښکاره شو شاه صاحب تفسیر عزیزی کې لیکي وی فرشتو وویل چې تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ته داسې څوک پیدا کړې چې هغه به چې کمدنو وینې تویوي او روانې به کوي شاه صاحب وایي هر فساد او هر سفک هغه ګناه خو نه وي وایي د فرشتو ویل موږ به دومره خواري وکړو غر به جوړ کړو انو دی پکې راشي نو بیا پکې خټین خلاصوي نو روان به کړي روانول نه دي دا موږ به دومره ښکلې ونه جوړه کړو دی به ورپسې تبه راوره راړي ټکه ټکه جوړ څه به کړي داسې ښکلې ځناور به پیدا شي ښکلې ښکلې میخې او غواګانې دی به چاړه راړي په مرۍ به وله کېدي حلاله به کړي یسفک الله تعالی ورته انی اعلم ما لا تعلمون په دې غره کې چې کوم ماربل پراته دي دا د حضرت انسان نه بغیر څوک کولی شي یار په دې لرګي کې چې کم کمالات پراته دي د دې نه ونې د دې لرګو نه ښکلې ښکلې چې کمدنو دروازې کټونه پالنګونه دا د فرشتو کار نه دی دا د حضرت انسان کار دی انی اعلم ما لا
تعلمون زما په دې کائنات کې چې سپراتی دي دا تاسو نشئ ښکارا کولای د دې کائنات د ښکارا کولو علم وعلم آدم الاسماء كلها ایسجت نشته کولی عرفی ته كلها د دې ټول کائنات د استعمال چل دا می حضرت انسان ته خودو چاته حضرت انسان ته خود صد پاره می وته خودو مارته او بابا ستا خدمت کوي اسمان با ستا خدمت کوي زمکه با ستا خدمت کوي کتی کنی سبدتوي سبدتوي نه کتب کے آبادی کے سبدتوئی نا کروڑ پہ جوڑائے بولڈیزر پہ جوڑائے بولڈیزر پہ گرزائے اس پدتومو نہ ہوئی کمڑے پہ کے خاخائے سبدتوئی کا گٹر جوڑائے سبدتوئی کا سکول جوڑائے سبدتوئی نا کا مدرسہ جوڑائے جماعت جوڑائے سبدتوئی نا دانور د شپې سکای د ورځې سکای چې د شپې هم په شیشو کې ځان لبان کا د شپې به هم د ستاسو کوي خدمت کوي سپوږمۍ به ستاسو کوي خدمت کوي دا ارس به ستاسو کوي خدمت کوي وعلم آدم الاسماء كلها دا ټول سيزونه نن چې څه ایجادات کیږي دا د وعلم آدم الاسماء تشریح ده دا د هغې تشریح ده دا د آدم په خمبیره کې غږلې وه دا د بدن خبرې دي چا خبر دی بدن خبری دی وی دا عام نعمتونا دا دا اوبونا بجلی دا دا اوبونا بجلی دا دا انسان پا خمبیرہ کے پی چھوڑاوا دا پا ہوا سورلی دا پا ہوا ٹیرونو کی بند کی دا پاس پیسی سونی ہوا تاوی تزانتا سوائی دا اور تابی کول اور سو بلنگاره کو ویانو خیر منهم دیر بریتینو تو کړي انسانو لګې نو ډبای په تیلی په سر کې بند کوي ځکه نریزه دې کې بند کو دغه شانتي زما په خوخه به بلېږي ته پلارې بند کړي انسان چې کمدنو اوبه بند کړي د اوبه دا وعلم آدم الاسماء انسان دا د کائنات کی پټی جلوی وی کائنات کی پټ پټ رازونه دا چا ښکارا کړل دا د انسان چې کمدنو الله تعالی وعلم آدم الاسماء خو په دې ښکارا کولو کې انسان ته صرف او صرف د انسان کېدو ضرورتو نور چې کمدنو سو ضرورتو نو اس استاذ ته هم ضرورتو نو اس استاذ ته ضرورت بس دار د په خمبیره کې سوا هغه غلی شوی و بچې د ضرورت راځي بس په خپل ودا سيزونه ښکارا کیږي تاسو بس کیږي بس ضرورت راته بوټان شو ضرورت راته سایکل شو ضرورت راته موټر سایکل شو ضرورت راته موټر شو موټر نه هلیکاپټر شو جیاز شو صحیح ده دا انسان دا رحمتونه سکړو کار خو ځنه خاص رحمتونه دي ځنه خاص رحمتونه دي نه ساينس کارا کول شي نه ټیکنالوژي کارا کول شي نه چې کمندنو اس شیخ کارا کوله نشي داغه د پاره چې کمندنو هغه خاص رحمتونو د پاره په انسان کې یو پرزه لګول پکارو څه شي په انسان کې یو پرزه لګول پکارو کدا پرزه په انسان کې نوي نو بیا هغه رحمتونه انسان ښکارا کوله آغا پرزه سوا اللہ تعالی فرمائلی دی وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اللہ تعالی فرشتو توویل چې زه د خټې نه یو ډانچه جوړوم او چې د خټې دا پیدایش برابر شي
دا بدنی جوړه بالکل سشي برابر شي ونفخت فيه من روحي او بیا پکې ز خپل روح واچوم فقعوا له ساجدين نو بیا بر د انسان غلامی کوي بیا بر د انسان خدمت کوي زکا چې د کلا بر عالم ناپد کی تبه وشو تبه پیژنې یاره بس وای د کالو خان تالی 1000 شمدانه سیدا خلق تالی کس کی ما ته کی کنه پکې سکی پکې ما ته کی پکې نو بیا پکې لګ غون ته کې د سوچو غړو تبه سکی چې تبه کړه ده کنه یا الله سماره په توبه تو خو لکه دا کار خلق کوي په خوا به خلکو کو توبه الله زما توبه الله دې ټول معاف کړي خاجي دا تبه پکې کېدو الله تعالی د انسان بدن د انسان ډانچا هغه الله تعالی د کته عالم نه تیار کړه چرته نه کته عالم نه تیار کړه او دبر عالم نے پکی روح واچو ونفخت فيه من اوسنی سائنسدانان وی په انسان کی روح نشتا سبا کی نشتا روح نشتا وی منگا ډیرو کتو خو بده کی روح نشتا رے اللہ تعالی قرآن کریم کی خبری حل کړي دي یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي دا روح چې دینو دا د عالم امر یو سړی دی هغه وای سوئی وہ انسان کی روح وای د بجلی تار لګوته ورل دي کی بجلی بس تار لګوته سکا ورل دي کی بجلی بس بیغمه بشته نه خو کوله کار کبیام وای چې لکه انسان کی روح نشته نو ډبل کا وته تارونه د غمه بخلاص شته هم خلاص شه دیبم شي بیغمه شک په موزي چې روح پکشته وکړو نشته یو دهری ساينسدان ته چاوي وی تا الله منی کنه منی وی منه مې مو نه منم وی څنګه وی ښکاری راتننو نه منم او کمل شم بیا یې نو به منم بیا به ومنه که خیری پته بری ولګي الله تعالی قران کریم کی خبر حل کړی دا ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا اوس وسره قسم هم سکو او خوړ الله تعالی او توي رښتیا دي که دروغ وي قسم په خدای چې رښتیا دي قسم په خدای چې رښتیا دي خو سی ولیدل میر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وې د لیدو ایمان ګرم بازار کې په تور توت نه خرسيږي د لیدو د ایمان الله سره هیڅ اعتبار الله تعالی هغه چې کمندونو د ارسن اخکارو دا روح چې دی نو دا عالم امر نه دی چا نه دی عالم امر نه د ماشین ډانچه شي تیار شي ډانچه شي تیار شي ډانچه چې دا هغه بالکل تیاری اگر زی نه سوچ ورکی شروع شي که شروع نشي دا کائنات ټول دا انسان وجود خاکی دا ماشین دی عالم روح عالم امر چې دی نو دای سوچته یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي الله تعالی چې خپل خاص رحمتونه هغه په انسان ښکارا کولو اراده وکړه نو الله تعالی انسان کې د بر عالم تبه وکړو د بر عالم تبه روح په کې سکو هغه روح په ذریعہ باندې د انسان ذمہ داری د بدن په ذریعہ عبادت ته او د روح په ذریعہ خلافت ته پوه شو یا نه د بدن په ذریعہ د اوچتیږي رخلصيږي ټوپونه سکی وای زکه وای مو کې دوی زور درا کې زه په خرو ورزمو
صحیح ده کنه ورزي کنه ما جهاز جوړ کړی ما ساين جوړ کړی ما دا کړی الله تعالی لکته چې سرکته کا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د دې بدن سمول لپاره د عبادت کوي او الله تعالی پد کې یو خاص روح اچول دی بس روح باندې موږ نور نه پويګو قول الروح من امر ربي فآغا روح د وجنا انسان د کائنات بادشاہ دی دکی غلامی نشتا چې کم انسان کی غلامی وا اغا انسان نه دی کاغذ یو فرد غلامو کاغذ اکثریت غلامو کاغذ IMF غلامو کاغذ اقوام متحده غلامو چې کم غلام دی اغا انسان نه دی انسان حر دی حر انسان حاکم دی انسان غلام دی نو صرف او صرف د چا غلام دی دا الله تعالی غلام دی الله تعالی انسان دنیا تراوس د دې لپاره چې د الله حاکمیت ښکارا کی د الله بادشاہي په دنیا ښکارا کی رالیږي به سوق رالیږي به سوق الله عملی کوي به سوق انسان زه تا توام پاسه منځو کا اته پاسه دی منځ دیو کو دا تا زما په ویناو کو دا منځ او کا زما خبر ده ها کله چا ده په دی وجه سوق د مولا په خبره بد غني چې وته وای بای منځ کوي خدای ته وګوري منځ کوي بد به سوق غني کته ته وای چې پاسه دا غزنه غټي راوړه زمړه ستاد پلار نو کړم چې غټي راوړه منی خبره بیا دا مړه ولې ومنم ورته وای زکات ورکوي زکات وای مړه د الله خبره را ته ورول یار خپه کیږي پی کوته وای چې 10 روپے را کړه سوپ په خورما دا مړه موږ ته لګټو ښه چاته سوپ په خوري منی خبره بیا چې زما تانیدار ما ته وای چې کم یو تند سار موس کې غیر حاضر خو بنوي در تانیدار خبره کړه الله دا چا دا الله دا خلق منی کنه منی چې موږ تخپل خبره وکړي وای کدویم کس په موټر سایکل شور څخه بدلني زمړه چې کوم ځای پولیس وینو سر کوشته پولیس والا چې هغه تیر شي بیا کې نه وزګاره مړه وزګاره دا څه چل موږ الله سره کولای شو نشو کولای دا الله خبره منو او چې بادشاہ راته د چا خبره کوي دا الله خبره کوي بالکل منو انسان چې دی دته په زبردستای یو خبره وکړي نه مني دې چې منی نو صرف د چا منی الله ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو حدیث په وام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو الا ان القرآن والسلطان سيفترقان ان القرآن والسلطان سيفترقان کان کول کے سنو الا ان القرآن الكتاب والسلطان سيفترقان واوري خلقوي یو ورځ براشي چې د بادشاہ خلو او قرآن به یو بل نه جدا جدا وي یعنی د بادشاہ په خلو به قرآن ناراضي د لیډر په خلو به قرآن د افسر په خلو به قرآن هغه خپل مناول غواړي خپل بنافس کول غواړي ان الكتاب والسلطان سيفترقان دی به یو بل نه موږ څه چلو کو موږ کوسو باچا په سيزو د الله مجرمان کیګو او کو قرآن په سيزو د باچا مجرمان کیګو نیو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی هغه بنيري ته وی پیر بابا لوي دی او کیلم غر لوي دی وی خدای دې د سیریان کله کسنګ چي دی اوس موږ څه چلو کو یو طرف ته یو سدي بل طرف ته بل سدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فدوروا مع الكتاب حيث ما دار فدوروا زانو پیجانا کته بدن غلام شوي او بدنی او دنیاوی اډرونو پسې شوي روان شوي نو اپنی انسانیت کھو بیٹے خپل انسانیت تی بایلو انسانیت تی سکو بایلو
تبا دا قرآن پر پسیزی فدورو مال کتاب حیث ما دار تاسو تاو شید قرآن سرکم طرف تا چی قرآن کریم تاویگی اقبال یوزائی کی وی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور مسلمان امزان لبلا کعبہ جوڑا کڑا اس دا اللہ پا طرف سجدی نکی او تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم او دی نوی تعلیم نوی تہذیب نوی بوتان سکڑل جوڑ کڑلم وی زکا چی عقل جو ہے تو وہ ہے عیار او عشق ناچار نہ زاہد نہ دانشور نہ حکیم وی زکا دا دنیا تعلیم چل باز دے کل بیس بدل کے آتا ہے کل پا یو طرز راضی کل پا بل طرز باندے راضی کل دا گٹی بوت ادراولوی کل دا پیتلو بوتو ادراولوی کل دا سملولوی دا ماربلو بابا کل دا قبر جنڈا کل دا پاٹائی جنڈا کل پنجزارے کل دا نوکرائی بوت کل چکم دنو دا خواخی بوت کل دا بلس بوت کل دا اکثریت بوت قسمہ قسم بوتانی ادراولیوی او دا اللہ مین سادہ سودا دا اگا پا یو خبر پوئیگی چی اللہ وی ٹک نو ٹک چی اللہ وی غلط نو انسان انسانیت پا دے خلافت دا انسان داو چی دا اللہ بادشاہی پزمکہ با نخکارا کی دے چی کلا دا فرائنو منی دا نماردو منی دا اکاسرو منی دا قیاسرو منی دا اللہ بندہ دا اللہ بندہ نے انسان دے زانو پی جنی دے اللہ خاص رحمت لپیدا کردے اگا خاص رحمت قرآن کریم دے دا آدم علیہ السلام نوالے تر عیسیٰ علیہ السلام پورے تمہیدو میدان جوڑولو قومی طریقو سر خدمتونو چه زی پا زی خلق سکی تیار کی دا آوازو لگوئی کسوک منیو کو نمانی آوازو لگوئی تورات راگے انجیل راگے زبور راگے دا آدم وحی دا نوح وحی دا ہود وحی دا موسیٰ وحی دا عیسیٰ وحی دا ابراہیم وحی علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات اغیدی عالمی محنت تا دی سالمی دنیا محنت تا میدان جوڑو سی جوڑو میدان جوڑو نبی علیہ السلام تا ایسا جوڑو میدان جوڑو او قرآن کریم تا میدان جوڑو چی دا انسان قرآن کریم راوالی او پا سالم دنیا نافذ کی دا اللہ خاص رحمتنا یو دا سمندر تابع کولی دا جرنیٹر پزور دا کشتے پزور او بل سمندر تابع کی دلی دا ایمان پزور چا پزور دا ایمان پزور شوے دے کنے دے شوے نا شوے دے یو ہوا تابع کولی دا بادبانونو پزور بانی او دا جیاز دا انجن پزور بانی او بل ہوا تابع کولی پا ایمان بانی پا سبانی پا ایمان بانی شوی دی کنے دی شوی وہی توبہ خدا تو ندی شوی دی یو چه کمدنو زمره پیزوانی کولی سدی پیزوانی کولی دا نشیستن ولا وحلی او بل چه کمدنو انا غلام رسول اللہ کسے کی ترست از حق و تقوی گزید کسے کی ترست از حق و تقوی گزید ترست ازو انسو جن و ہر کس کی دید چه سوک دا اللہ تابع شو دا ټول کائنات پا دا غصشی تابع شی من خاص رحمتونا لیدلی نوی نو من تا دا خبر کول اسی چه کم دنو سنڈا تا پا غوک کی رباب پوہل
اقبال یو ځای کې ویلی دي وی دیکھے نہ تیرے آنکن فطرت کے اشارات دیکھے نہ تیرے آنکن فطرت کے اشارات ستا سترګو د فطرت اشاری لیدلی نه دي نو ته د خلافت د نعمت نه محروم ای نو ته د خلافت برکتونه سو پیژنې تا ته صرف دا معلومه ده چې ایک دفعہ کا ذکر ہے قرآن ته وګورئ ولو ان اهل القرى آمنوا کدی ملکون والو دا الله باندې ایمان راوړې وي واتقوا او د غیر الله د غلامین ځان سکړې وي ساتلې وي لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض تا برکتونه لیدلې وي برکتونه لیدلې وي دا د الله تعالی قرآن کریم خپل برکتونه خودلی دي نن که موږ محروم یو نو موږ قرآن له اوګانه دا ورکړي د انسان چې کم اصل مقصد دی هغه انسان پرې خودو د صرف او صرف د بدن نوکر شو د بدن غلام شو دا هغه روح تعلق د چا سره پکارو دا الله سره پکارو دا هغه غذا هغه وا دا هغه خوراک هغه دا هغه چې کم دنو ژوند هغه نن موږ پرې خودو چلاسی بابا یو ځای کې وای کلام عشق در جمله مسائل لذت دارت کلام عشق در جمله مسائل لذت دارت وای دا الله د مینې خبرې پټولو خبرو کې ډیره مزه کوي بهر منبر سے مولا ای بیا بوده چې خوشبو ده وی چې په هر منبر د هر مولا د خلینه د خلافت आवाज وینو سم مزه وکولې نن مسلمان په سالمه دنیا کې د دې دولت نه محروم دي د دې وجنه موږ د دنیا نوکران یو موږ چې مهنت کوو نو دنیا لیکو که موږ د الله نوکران شو نو دا سالم کائنات په زموږ نوکری سکی شروع موږ وایو څنګه کیږي دا به څنګه کیږي نو مړه نو تو خو لګران شکه نه تجربه خو سکا او کا کنا الله وی ان تنصر الله ينصركم کتا سو زمان شوی نو زستایم بس بیا خبره ختم نه خو من الله پر خودل دي زمون په زندګۍ کې د الله تعالی حکمونه نشته د الله رب العزت تعلیم نشته الله تعالی چې خپل خاص رحمتونو خودلو اراده وکړه نو انسان پیدا کو او قرآن سکو راولېګو قرآن راولېګو چې کله د دې دواړو چې کله د انسان او د قرآن ربط سشي راشي کور کې جماعت کې بازار کې پارلیمنٹ کې په سالمه دنیا کې د انسان او د قرآن ربط راغې بیا تو ګوره د الله برکتونو ته خو د انسان ربط د قرآن نه کټ شوی دی چا نه کټ شوی دی قرآن نه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الله دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله انعامات بیا ودواو بیا دوا کوله زبول نمونه والا وای ولاله په دې نږدې وخت کې د مدرسې امتحان شوی او د حفظ ترجمې ناظري په حفظ کې اول پوزیشن اخیستی دی طالب العلم محمد شکیل عادراش او مفتي صاحب د خپل انعام وصول کړي لکه زورور انعام دی ای وجدي کې سری کا ها جی ها څنګه شکیل استاد محمد شکیل مولانا تی ها شکیل وش او کنه څنګه چې پټی کې
په حفظ کې دویم پوزیشن اخیستی دی طالب العلم محمد حماد ولدي بشیر ګل مرحوم. حفظ کې دریم پوزیشن اخیستی دی طالب العلم محمد اسف بن عمران صاحب. په ترجمه کې اول پوزیشن اخیستی دی عبید الرحمن ولدي بخت منیر صاحب. ترجمه په کلاس کې دویم پوزیشن اخیستی دی طالب العلم راحت الله بن خان فیروز. ناظرین په کلاس کې اول پوزیشن اخیستی دی محمد خضر او د راشي او د مفتي صاحب د خپلې نام وسو محمد خضر ولدي ذاکر الله. خیر خضر علیه خلک خضر په کوم ځای ګرځي مطلب. ناظرین په کلاس کې دویم پوزیشن اخیستی دی طالب العلم ضیاء الله بن رحمت الله. دا ته کولاو مې لګا حارث برامن لگا ګډوډ سینه لار غوړ تاسو چرشه. په ترجمه کې دویم پوزیشن اخیستی دی طالب العلم محمد شیرالي بن بخزور. ناظرین په کلاس کې دریم پوزیشن اخیستی دی طالب العلم عمران. طالب العلم عمران ابن سید رحمان. ناظرین په کلاس کې دریم پوزیشن بل ماشوم هم اخیستی دی طالب العلم محمد جابر بن محمد رحیم صاحب. په ناظره کې دریم پوزیشن بل اخیستی دی قانته بیبي بن مولانا عباس محمد صاحب. دریم پوزیشن ناظره کې بل قسم راغلی دی طالب العلم محمد عزیر ولدي انور علي. دې مدرسه کې یو ماشوم د حفظ ختم کړی دی. اوله دعوت ورکوم چې راشي خپل سند مفتی صاحب رسول کی. طالب العلم شیرخان بن حسین خان. ترجمه والا وکی دی. د ترجمه ختم طالب العلم محمد معاذ بن فضل خالق او د راشي خپل سند د مفتی صاحب دراسه وسو. بل طالب العلم محمد هلال بن صالح رحمان دوم د ترجمه ختم کړی دی. بل ترجمه ولد طالب العلم عبید الرحمن بن بخت منیر صاحب. ترجمه ختم بل کړی دی طالب العلم محمد شیرالي بن بخزور صاحب. ترجمه ختم بل یو طالب کړی دی طالب العلم محمد سدیس بن اختر منیر صاحب.
د بقایا ختمونه د ناظری دي. اول نمبر طالب العلم محمد تنویر بن غلام نبی بل طالب العلم محمد عمران بن سید رحمان صاحب بل طالب العلم وهاب بن فضل خالق بل طالب العلم محمد عباس بن گلزمان بل طالب العلم علي زيد بن علي شير بل طالب العلم محمد علیان بن غنی رحمان صاحب بل طالب العلم محمد اسرار بن رحمت الله صاحب بل طالب العلم محمد جبار بن محمد ندیم صاحب طالب العلم محمد جابر بن محمد رحیم صاحب طالب العلم محمد عدنان بن میکائیل طالب العلم محمد عدنان بن رحمت الله صاحب طالب العلم مرتضى بن حضرت گل صاحب بل طالب العلم وسيم بن الماس صاحب بل طالب العلم محمد مصطفى بن رياض احمد دعاو کی یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا ارحم الراحمين. الله تعالی دې زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي. الله تعالی دې زمونږ د مور او د پلار د استادانو د رشتہ دارانو د ټولو مسلمانانو دې الله ټول ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ټولې پریشانای په خپل فضل او کرم باندې ختم کړي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد په خپل دین باندې او په اسلام باندې راولي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو اجتماعي پریشانای په اسلامي نظام او په اسلامي قانون باندې ختم کړي. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو وحدت یووالی اتفاق او اتحاد په خپل دین باندې نصیب کړي. الله تعالی دې د مسلمانانو دینی مرکزونو د دینی ځایونو حفاظت وکړي. د حرمینو شریفینو الله دې د مسجد اقصی حفاظت وکړي. الله تعالی دې د فلسطین د مسلمانانو مرسته او مدد وکړي. الله تعالی دې کوم ځای کې مسلمانان مظلومان دي الله دې ټول مرسته او مدد وکړي. ټول قیدیان دې الله په خوشحالو باندې خپل کورونو ته راولي. ټول بیمارانو ته دې الله تعالی روغ صحت نصیب کړي. ټول بې اولاده دې الله نیک اولاد نصیب کړي. د ټولو کورونو بغضونه او حسدونه دې الله په مینه او محبت باندې بدل کړي. الله دې فقر او حاجتونه او احتیاجونه په غنا او په استغنا باندې بدل کړي. الله تعالی دې زمونږ دشمنای په دوستای باندې بدل کړي. الله رب العزت دې زمونږ د ټولو نه رضا شي. الله دې موږ ته د خپل رضا عملونه آسان کړي. الله تعالی دې موږ ته د خپل رضا عملونه آسان کړي. الله تعالی دې زمونږ نه رضا شي. الله تعالی دې زمونږ نه رضا شي. الله رب العزت دې چې د کم ماشومانو سره مهنت شوی دی خواري شوی دی الله دې دا مهنت او خواري په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې دا د دین د رفعت او د بلندۍ او د غلبې ذریعہ وګرځي. الله تعالی دې ټول د خپل دین خادمان وګرځي. استادانو وسره خواري کړې ده مهنت کړې ده الله تعالی دې د هغوی په عمرونو علمونو کې برکتونه واچي. الله تعالی دې دا مدرسه په یو لویه جامعه باندې بدله کړي.
الله تعالی دې د ظاهري او باطنی ټول ضرورت د غیبی خزانو پوره کړي. الله تعالی دې هر قسمه ضرورت د غیبی خزانو پوره کړي. الله رب العزت دې زمونږ د ټول استعدادونو او طاقتونو د خپل دین لپاره استعمال کړي. الله تعالی دې موږ د روحاني او د جسماني هر قسمه شرونو محفوظ کړي. الله تعالی دې زمونږ ویلي او ناویلي سوالونه قبول کړي چې د چا څه ضرورتونه وي الله دې د غیبی خزانو پوره کړي. الله دې زمونږ مرګ او حشر د خوشحالۍ وګرځي. الله تعالی دې موږ د حشر پر ورځ د رسوای نه وساتي. الله تعالی دې زموږ خاتمه په ایمان کې الله دې موږ ته د نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق. باران د لپاره دعا وکړئ.